امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام شافعي رحمه الله او د امام احمد ابن حنبل رحمه الله اختلاف په څه کې ورته ویوي په جایز او په ناجایز کې نه دی. طرف الیدین یعنی امام ابو حنیفه سے فرمایي چې حرام دي ناجایز دي نه، کتابونه ډک دي مولیانو نام تاسو کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې دومره راځي چې هغه ویل چې زما په نیغ باندې پرېښودل د رفع الیدینو دا بهتر دي، یعنی ډیر ثواب په دې کې دی چې رفع الیدین پرېږدي. امام شافعي او امام احمد رحمهم الله فرمای یره زمونږ په نیز باندې چې رفع الیدین څوک وکړي دا بهتر دي، ثواب ډیر دی. بس لانجه په دې کې ده، په ډیر ثواب کې ده. په دې کې لانجه نه ده چې دا کافر دی او دا مشرک دی او دا پلان کې دی او دا پلان کې دی. د ائمو اختلاف کوم د څلورو مذاهبو اختلاف، یجوز او لا یجوز